هر یو څومره لویه ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي؟ معاف کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته داخل شو. نو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنه په مخ باندې د ژړا اثر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عمر ولې خفه یې؟ ولې خفه یې؟ ژاړې ولې؟ وایي د الله پاکه پیغمبره د جومات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې ژاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم. داسې زار او قطار سره ژاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ښه عمره دا هلک را داخل کړه چې ولې ژاړي؟ زه خو دې تپوس وکړم که نه. نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي نوجوانه ولې ژاړي؟ ولې خفه یې؟ په څه باندې؟ وایي د الله پاکه پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو. هغه ګناه مې څه کوي؟ جړوي نو. وی ولې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې؟ وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده. وی ډېره غټه ګناه مې کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی؟ هغه نوجوان ورته وایي وی د الله خوږه پیغمبره د دې 7 اسمانونو نه د دې 7 ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما ګناه غټه ده د دې نه غټه ده. ښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پرې دومره خپه یې؟ هغې نوجوان ورته وفرمایل وی زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ نه زما ګناه څه ده؟ نعوذ بالله لویه ده. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده؟ نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده؟ وی د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبره د الله ذات څه دی؟ لوی دی. د الله ذات لوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات به ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي. ته ولې دومره ناامیده یې؟ هغه لوی ذات به ستا دا لویه ګناه معاف کوي. هلک د ژړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو. نبی علیه السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي؟ او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده؟ دا خو راته ووایه که نه؟ د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي نشم ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایي چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده؟ د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم. زه کفن چور یم. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. وایي د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه. وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړه هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یېرېږې د الله نم تاله یاره نه درځي. خلک خو دې نه یې نظا نو د الله نم تاله یاره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې یم په ما خو دې غسل واړه. دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کولو ګناه وه
روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله د مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاص کړه نبی علیه السلام په گزار وکړو وی پاسه بدبخت زما د خوانه پاسه بدبخت تعالی د مړی نه دا قبر نه یاره نه درتلله الته تابت کاری کوله دومره ته په زړه ساخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هغه کې د ځان مخمانه پاس او دی په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو څلوېښت ورځې شپه او ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف که الله ما معاف که په دې څلوېښتمه ورځ باندې دعا غواړي وی الله کو چېرته زما دا دعا تا معاف کړي که نه نو نبي علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام پې خبر که زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مسېځه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا وغوښته دې کې جبريل علیه الصلاۃ والسلام راغی نبي علیه الصلاۃ والسلام لنا د الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا راته ووایي جبريل راغلی څنګه جبريل څنګه راغلی د الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې درنه غواړي